عزتمندو اوریدونکو مسلمانانو، مشرانو او کشرانو، سوچ مور آسمونگا د جنت د نعمتونو مبارکی ذکر کوو. حدیث شریف کی راضی چی التا بیا صحت تے بیماری نشتا او قوت تے کمزوری نشتا. کم حدیث شریف چی ما ذکر کو دے کی سر ناسا تفصیل اغا چی دمر قوت با یو انسان تا ملاویگی د خوراک او سکاک او د جما او التا صحت تے بیماری نشتا، التا جون دے بیا مرگ نشتا. خو کتا سو سوچ کړی وی چې یو سړی پسترګو معذور وي نو دا دنیا ټوله د رنگینو نه ډکه شي او د حسن منظر نه ښکلي حسینو نظارو نه ډکه شي، د دنیا هر یو شی ښکلی شي چې هیڅ یو شی داسې نه وي چې هغه کریح المنظر وي او په سترګو بد لګي چې بیت یې نه مني. خو د کم سړي چې سترګې معذوري دي نو دته چې کم دی نو د دغې ښکلا نه هیڅ احساس او پیدا دا نشي میلاویدی. ولې دکې استعداد د دغې حسن او ښکلي منظر او د ښکلي حالاتو د کتو نشته. نو د دغې چې کم خوند دی او سکون دی او احساس دی او راحت دی نو هغه دته نشي کېدلی. د دغې ښکلي منظر او ښکلي حالت نه او د منورو شیزونو نه خوند اخیستل او مزه اخیستلو لپاره د سترګو استعداد ضروري دی. دغه رنګې د یو سړي د خولې خوند خراب دی یا یې معده کار نه کوي نو که دا ټوله دنیا د خوندورو شیزونو نه ډکه شي او د هر شي خوند د بل نه زیاته لذت واله شي او چې څنګه پکار وي د سړي طبیعت لره هغه شانتي شي، خو د سړي د خولې خوند خراب دی، معده یې خرابه ده، هضم نه کوي. نو که دا ټوله دنیا د خوندورو شیزونو نه او د مزیدارو شیزونو نه او د خوږو شیزونو نه ډکه شي خو دی د هغې نه څه پیدا نشي اخیستی، هغه نعمت د ده دپاره داسې دی لکه لا نعمت وایي چې د سره یي نه دا شیزونه، لکه څنګه چې ړوند سړي که فرض که دا ټوله دنیا د ښکلي منظر نه نظارو نه ډکه شي خو د ده دپاره داسې دي لکه چې نه. نو د یو سړي د خولې خوند خراب شو او معده هم بېکاره ده، نو که دا ټوله دنیا د خوندورو او مزیدارو طاقتورو شیزونو نه ډکه شي خو د ده دپاره داسې دي لکه چې نه. ډېره دې نه څه فایده نشي اخیستلی. ها ولې چې دغې استعداد د دغې شیزونو د خوړلو د هغې د خوند معلومولو او د مزې اخیستلو او د هضمولو دور پکې نشته. نو که د دنیا دا هر شی ښکلي شي خو د نظارو نه د خوند او د راحت حاصلولو دپاره د سترګو استعداد ضروري دی. ها داسې که د دنیا ټوله د خوندورو او ښو شیزونو نه ډکه شي خو د دې نه د خوند او د مزې او د طاقت حاصلولو دپاره د خولې او د معدې استعداد دا ضروري دی. هر یو شي کې الله تعالی علم ږدلی دی، خو اوس یو سړی بېوقوفه دی یا لاپروا دی ها نو هغه د هېڅ نه هم نه خبرېږي او اکثرو ته دا هر شی غلط او بیکاره ښکاري. ولې دکې د عقل او د فکر استعداد نشته. د دنیا د علومو نه او دغه رنګې د آخرت د علومو نه بلکې علم دی که د دنیا ورته خلک وایي که د آخرت ورته وایي دا د الله تعالی د طرف نه راغلي دي.
نو یو بیوقوفه انسان چې عقل فکر یې کار نه کوي یا لاپروا انسان دی نه څه مزه او خوند نشي اخیستی په دې څه پوهېږي ها نو د دنیا کې چې ته اوسې او څومره علوم دي نو د دې نه د مزې او د خوند اخیستلو دپاره ستا له د فکر او د عقل او د سمج استعداد دا ضروري دی داسې د دنیا هر یو شی واخله اړه دی ډک ډک کېږي او بس خراب کېږي نو که دنیا دا نعمتونه هر څومره ډېر شي او تا ته یې څوک څومره رانږدې کوي دومره بهتره ځان نه لرې ولي ها نو که کپړې دی د سرو او د سپینو شي خو چې صحت ته ټیک نه وي نو ته به پې څه کوې نو د ښکلو او د قیمتي کپړو دپاره د صحت استعداد دا څه دی ضروري دی نو په دې خبرو ټول خلک پوهېږي دا ټوله دنیا د ښکلو نغمو او ښکلو ساز او سر نه ډکه شي نعتونو نه حمدونو نه یا هر څه شي چې وي خو غوږونه د یو سړي کار نه کوي ها نو که دا ټوله دنیا د ښکلي اوازونو نه او داسې خوندور او بهترین او بیا داسې خبرې چې د ده دپاره یو ده ته خوشحالي ورکوي خو چې د ده غوږونه کار نه کوي او ډېر لوی په کروړاو انعام یې راخته دی او د قیمتي نه د قیمتي معدنیاتو دی او تا هغه ته وایې چې فلانیه ستا دومره انعام راخته او دغه نو هغه د دغې خبرې د اورېدو نه څه خوند نشي اخیستی ښه نو که د دنیا ټوله د نغمو نه او ساز سر نه ډکه شي د ښکلو خبرو ښکلو نغمو نه خو د غوږونو استعداد دې نه وي دا تا ته څه فایده نه درکوي ته ترې نه څه فایده او خوند د راحت نشي حاصلولی نو په دې باندې هر سړی پوهه دی ها چېرې د دې شي دپاره د دې استعداد پکار دی دې لپاره د دې استعداد پکار دی خو بیا اخوا مازغه کار نه کوي چې یاره د دنیا د نعمتونو دپاره د خوراک دپاره د خولې استعداد د معدې استعداد ضروري دی د ښکلو نغمو او سازونو د دې نه د راحت حاصلولو دپاره د غوږونو استعداد ضروري دی په دې هر سړی پوهېږي ها ښکلې نظارې دي نو وایي د دې نه د خوند د اخیستو دپاره د سترګو استعداد ضروري دی علومو نه مزه اخیستل په هغې ځان پوهول هغه زده کول نو په دې هر سړی پوهېږي چې د دې لپاره د عقل فکر او د مزغو او د سمج استعداد څه دی دا ضروري دی نو لحاظه هر سړی د خپلې خولې خیال ساتي وي د خولې خوند مې خراب دی نو چې دا به څنګه سمیږي دا ټوله دنیا د خوشبویو نه ډکه شوه خو پوزه کار نه کوي دې څه فایده نشي اخیستی نو دې په دې پوهه دی چې د دنیا د خوشبویو نه یا د بدبویو نه ځان ساتلو دپاره د پوزې استعداد ضروري دی نو بس یو خوا به منډې وي بل خوا به منډې وي چې قوت شامه مې خراب شوې او پته راته نه لګي چې یاره خوشبو شته نشته لکه په بوی نه پوهېږم او که معده خرابه شي نو د معدې دپاره منډې وي وایي دا مې مازغه کمزوري شوي نو څه وظیفه وکړو چې په ډاکټرانو حکیمانو باندې ټیک نشي نو په آخر کې بیا راشي ها او دغه رنګې د دنیا د ګرځېدو چورلېدو سره وړله د دې ځان له یو خوند یو خوا تلل او بل خوا تلل دې دپاره د صحت استعداد ضروري دی دی پې پوهېږي نو د صحت خیال ساتي او ډاکټر له ځي او چې کوم ځای نه څه وس کېږي نو هغه ځای کوشش کوي او د آخرت په باره کې داسې ډونکون دی چې د دنیا نعمتونه خو د آخرت او د جنت د نعمتونو په مقابله کې هیڅ هم نه دي ها نو چې د دې لپاره ستا د سترګو استعداد ضروري دی د غوږونو استعداد د پوزې د خولې د معدې د ټول بدن نو د جنت د نعمتونو دپاره مې استعداد پیدا کړی او جوړ کړی که نه
داسې بل طرف ته پکې لاړ شه اور نه چې ځان ساتي نو چې د خپو سپیډ دی برابري ها او مطلب دا دی چې ټیک ټاک یې وخواشي د اور نه ځان وساتي څه ځای راغړي نو غوږ باندې واورې اواز او مازغه د کارو کې تا ته حکم درکړي چې وځه هلکه دا ځای راغړي یا زلزله ده او د څه نه او د څه نه ځان ساتي نو د دغه شیزونو د ځان ساتلو دپاره ته استعداد پیژنې چې یو شی د پکای نو چې لاسونه مې ټیکي او چې منډه هم چې خپې مې ټیکي او مطلب دا دی چې یو شی د لرې نه راځي او ما دپاره نقصاني چې غوږونه مې ټیکي او دغه رنګې مازغه مې هم ټیکي چې یاره زه پرې پوهېږم چې دا د فایدې شی دی یا د نقصانه شیز دی د دنیا په باره کې هر سړی پوهېږي او د آخرت په باره کې دا سوچ چته ونه کو چې د دوزخ د اور نه د دوزخ د لړم نه او د دوزخ د مار نه او د دوزخ د فرشتو نه او د هر قسم عذاب نه غورځېدو نه د هغې نه د بچاو استعداد را پکې شته او که نه بس ور روان یم ورته نو دا یو داسې دلیل دی چې په دې هر سړی پوه دی نو په دې یو دلیل خدای پاک په آخرت کې انسان رانیولی شي بلکې چې څنګه سړی مړ کېږي نو د حقیقت سترګې وغړېږي ټول اعتراضات او سوالات او جوابات ختم شي دی به هلته چپ ولاړي نو د جنت د نعمتونو ذکر په احادیث مبارکو کې په دقه حکمت لاندې شوي دي چې د دنیا خوراک هم یو نعمت دی د جنت خوراک هم یو نعمت دی دلته چې څنګه د خولې او د معدې استعداد پکار دی هلته هم یو استعداد پکار دی دلته چې ته کومې مزې اخلې روحاني یعنې معنوي یا مادي مطلب خوندونه اخلي څه اورې څه ګورې څه رانیسې څه خورې نو هلته هم دا شیزونه دي نو دلته چې څنګه ته د استعداد د خرابېږي بیمارېږي نو کوشش یې کوي او ځان ورته ټیک کوي نو د هغې ځای سے د دې نعمتونو سے استعداد د په ځان کې پیدا کړی او که نه یو سړي کې ایمان نه وي مومن نه وي کافر وي مشرک وي نو که دې هر څونه ډېر پهلوان یو ډېر مال جایداد او ټوله دنیا رد شي دا ټول خلک د ده تابع شي او دې ډېره مطلب دا دی دعوی وکړي که نه چې بس زه به ځم جنت ته نور څوک نشي تللی خو ته کې د دې نعمتونو استعداد نشته نو دې دا نشي حاصلولی تا ایمان راوړه نو ستا د روپۍ جدا قیمت دی او یو سړی کافر دی د هغه د روپۍ چې څنګه د هغه قیمت نشته د روپۍ د کوم ځای نه قیمت راشي چې تا ایمان راوړو نو ستا د وینا جدا قیمت دی او کافر کې چې ایمان نشته د هغه د وینا هېڅ قیمت نشته تا چې ایمان راوړو نو ستا د ګرځېدو جدا قیمت دی د کافر د ګرځېدو هېڅ قیمت نشته که کافر شپه ورځ ممنوع دی چې دی او حرمینو ته لاړ شي خو پرس کال ته پیدا هم شي هلته مړ هم شي هېڅ قیمت یې نشته چا چې ایمان راوړو نو ستا پړه کې کعبه ده ستا پړه کې مدینه ده د دې ځای نه څه دی ستا قیمت پیدا شو د مسلمان په روپۍ او د کافر په روپۍ او د مسلمان په کتو اورېدو لیدلو ګرځېدلو دې کې ډېر لوی فرق دی دا به خلط ملت به نه کوئ چې د کافر په پیسه رد راغلي او هغه ته راوړې د مسلمان په دې سر باندې ورپورې کړي پوه شوې که نه د کافر په ګرځېدو باندې رد راغلي او هغه ته راوړې د مسلمان په ګرځېدو باندې ورپورې کړي د کافر په دنیا باندې او دغه په علومو باندې چې لکه دا ستا په کار نه راځي هغه ته راواخلې په مسلمان باندې راپېټ کړي پیدایشي مسلمانان یو او بیانونه به داسې اورو لکه سړی چې کافر ته کم بیانونه کول پکاري هلکه ته به کله مسلمانېږي اوسه پورې ته دا هغه خبرې اورې چې هغه کافر ته کول پکاري ته خو مسلمان یې اوس پاسه په مکه مکرمه کې به هغه خبرې وي په قرآن مجید کې چې هغه کافرانو ته کول پکاري
چې بیا کله مسلمانان غالب شو بس بیا احکاماتو شابه اوس به دا کو یا به دا نه کو دا کار به داسې کو دا به داسې کو دا به داسې کو نو په دغه کې هم شک پیدا کېږي ګورې ښه نو مطلب دا دی چې دا جنت دا بیان د دغه حکمت لاندې دی چې وګوره چې تا کې د دې استعداد شته او که نشته غوښه چې خوري ماشوم له خلک نه ورکوي په دې کې د دې استعداد نشته پی هم له نه ورکوي دا له خېټه خراب وي بس د بیزې پی پې ښه راځي وي د غواو د میخې پې ښه نه راځي وي استعداد پکې نشته د جنت دا بیان د دې لپاره دی چې آیا تا کې استعداد شته او که نشته نو په کافر کې دغه استعداد نشته نو د هغه د روپۍ قیمت نشته دی او تا کې ایمان دی ستا د روپۍ څه دی قیمت دی د هغه د لیدلو کتلو ګرځېدلو ویلو قیمت نشته او ستا سره راغی قیمت استعداد پیدا شو نو کافر که هر څومره دعوی وکړي او ځان ته ډېر نر نر ووي او مسلمان ډېر کمزوري کړي او چې بس تاسو به غږ نه کوئ زه به وایم چې زه جنت ته ځم تاسو به نه ځئ خو دی چته هم نشي تللی ولې ده کې د دغې نعمتونو څه نشته استعداد نشته د دنیا د نعمتونو دپاره استعداد پکار دی سړي خارخي بیا کوټ نشي اچولی بړستنه تلایي مه نشي اچولی ولې ده کې استعداد د کوټ او د بړستنې اچولو نشته بس بیا پې خارخ راځي نو مطلب دا دی چې د جنت د نعمتونو هر نارینه او زنانه دی دا سوچو کې چې یاره د دې استعداد په ما کې شته او که نشته دی دا په دغه توګه باندې د دې نعمتونو څه کېږي بیان کېږي چې تاسو سوچ وکړئ